څوک چې ماښام مونځ په جمع سره ادا کی د دې پاره یو قبول حج ثواب او یو قبول عمره ثواب عطا کړلی شي. سبحان الله. او فرمایي څوک چې بیا ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کی نو الله رب کریم به دته دا لیلۃ القدر په شپې د قیام کولو کم عبادت ثواب دی الله به دا ثواب دته عطا فرمایي. بیا ما عزتمندو دکه شانت ماښام مونځ نه بعد اوابین شپږ رکعاته نفل دي. څوک چې ماښام فرض وکړي فرضو نه بعد سنت وکړي سنتو نه بعد شپږ رکعاته اوابین نفل وکړي نیت کوم 2 رکعاته اوابین په دې حاضر وخت ماښام کې محمد پلوري کعبه شریف الله اکبر ساده نفل وکړي شپږ رکعاته نو فرمایي دا داسې ده لکه دغ سړي چې 12 کاله الله ته عبادت وکړلو. الله اکبر. بیا مونږه صلات توبه نفل هم کیږي. صلات توبه وکې تا توبه وباسله تا ته خدا نه خواسته په دې ټیم کې مرګ راغی نو تا له ګناهونو توبه باسلې ورته مړ شوي نو ما عزتمندو کوشش کوئ. بیا سهار کې اجتماع چې مونږ اشراق او چاشت نفل پکې کېږي هغې نه بعده رخصتیا وي نو حدیث شریف کې راځي چې څوک 2 رکعاته اشراق 12 رکعاته چاشت نفلو کی نو فرمایي د دغه انسان که د سمندر زک برابر سمندر باندې له پاسه چې کوم زک جوړي فرمایي دومره د دغه سړي ګناهونه ولې نه وي الله ټول ورته معاف فرمایي. او بیا ما عزتمندو ماښام مونځ نه بعد اجتماع کې مونږ اول سوره ملک تلاوت وي. سوره ملک تلاوت حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې څوک چې شپې الله کلام سوره ملک تلاوت کوي فرمایي الله رب کریم د دغه سړي قبر چې دی په فرشتو سره ډک کی داسې ډک کی چې یو قدم یې ښودلو ځای هم نه وي په قبر او فرمایي چې کم سړی د قبر عذاب نه ځان خلاصول غواړي هغه ته پکار ده چې هره شپه د سوره ملک تلاوت کوي. نبی علیه السلام یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غوښتل وی علی ته به دا ونه کړې چې هره شپه 30,000 قرآن پاک آیتونو تلاوت کوي هغه وایي قربان ټول 6,666 دي نو 30,000 آیتونو به څنګه تلاوت کو مطلب دا دی چې دا خو 15 ځله قرآن ختم دی په شپه کې به څنګه کو الله محبوب ورته فرمایي کولی شي وایي هغه څنګه وایي په قرآن کې یو صورت دی چې په هغه کې 10 آیتونه دي. څو آیتونه دي پکې 10 هغه ته سوره ملک وایي چې دا سوره ملک ته په کومه شپه ووایې نو الله به تا ته 30,000 آیتونو تلاوت کولو ثواب عطا وکړي. زموږ دعوت اسلامي په اجتماعاتو کې دا شی خیلی کېږي نو په کار دی کوشش کوئ خپله هم په شوق سره راځئ نور اسلامي وروڼه هم په شوق سره راولوئ چې هغه هم څه حاصل کړي څه زده کړي. الله رب کریم دې موږ ته په شوق سره راتګ توفیق نصیب کړي.